یا ایها الناس اعبدوا ربکم، اے خلقو تاسو عبادت کوئ د خپل خدای پاک. حضرت عبداللہ ابن عباس سے رضی اللہ عنہ فرمائیں کل عبادت فی القرآن توحید، کل عبادت فی القرآن توحید. کم دے کہ لفظ دا عبادت راشی پا قرآن کی نبا مراد توحید وی، اے نبا مراد توحید دا باری تعالی وی. عبادت خو مشرکان هم کولو، عبادت خو ډیرو خلکو کړی دی. تاسو نه کته چې ومن الناس من یقول آمنا، منځونه به ورسره کوئی په لومبي صف کې عبادت پې کولو. الله پاک وایي یا ایها الناس اعبدوا وحدوا، توحید بیان کوي، شرک مه کوئ. په خوله باندې یو څه دی په زړه کې بل څه دي، با مسلمان الله الله بابا رحمان رام رام. په زړه باندې یو څه دی په خوله باندې بل څه دي. نو داسې دو رنگی چھوڑ کر یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یا صحیح مسلمان شا او که صحیح مسلمان کیگی نا نو چه صدی خوخی اگا گوا. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دا چا چه خوخی اسلام دی روڑی، دا چا چه نی خوخی نو ندی روڑی. پا دی باندې تاسو پوه شوئ. نو دا اعبدو دلته کې په معنا دا وحدو دی. نو یو قاعده د حضرت عبداللہ ابن عباس ابن رضی اللہ عنہ نه دا نقل شوا کل عبادت فی القرآن توحید. هر عبادت په قرآن شریف کې چې راشي این مراد توحید وی. نو بل قول ته هم دلته کې تفسیر طبری کې دا نقل شو یا ایها الناس اعبدوا وحدوا، وحدو توحید بیان کوي د الله پاک، وحدانیت او تفرید بیان کوي.